امر کوم چې منیر خان او رګزیه تا خو خپل اخیری مرګتیا علماء کرامو سره وکړه، برګې جنډې سره د وکړه. د تا دغه ارمان و چې زه د برګې جنډې کې دفن شم. خدای پاک د تا دغه ارمان پوره کړو او په دغه ارمان کې ته رښتونه وې. نو لہذا نن موږ جمعیت علماء اسلام اعلان کوو چې د منیر خان او رګزی چې کوم مشن دی او د منیر خان او رګزی روح سره دغه اعلان کوو، دغه پیغام ورسوو چې انشاءالله منیر او رګزیه د جمعیت علماء اسلام څه کم مشن دی، دا څه کم خدمات کړي وو، هغه به جمعیت علماء اسلام انشاءالله مخته په ښې طریقې سره بیایي. اور زه د منیر خان او رګزی روح ته دغه پیغام ورکوم اور د منیر خان او رګزی څومره ملګري دي هغو ته دغه پیغام ورکوم چې د منیر خان او رګزی حقیقي جانشین هغه جمعیت علماء اسلام دی. بالکل هغه جمعیت علماء اسلام دی. د منیر خان او رګزی جانشین بل څوک نشي جوړېدلی، ځکه اسلام یوه داسې رشته دی چې په دغه کې قومیت نه چلیږي، په دغه کې قوم نه چلیږي، په دغه کې قبیله نه چلیږي، بلکې تاسو د جناب رسول الله تاریخ پړاو کړی دی. جناب رسول الله په لاس باندې چا بیعت کړی و، هغه د قوم په بنیاد باندې نه و، هغه د لسانیت په بنیاد باندې نه و، هغه د اسلام د انما المؤمنون اخوه د رشتې په بنیاد باندې و. منیر خان او رګزی په آخر کې انما المؤمنون اخوه رشته خپله کړې وه. د منیر خان او رګزی جانشین هغه ملک جمیل دی. د منیر خان او رګزی جانشین هغه جمعیت علماء اسلام دی. اور انشاءالله العزیز دغه د منیر او رګزی مشن به مونږ پای تکمیل ته رسوو. دغه د منیر خالی کرسی په اسمبلی کې، دغه د جمعیت علماء اسلام خالی کرسی په اسمبلی کې اندخته به د منیر او رګزی جانشین ملک جمیل رسوو انشاءالله. منیر او رګزی سره دغه عهد وکړو چې دغه خالی کرسی ته به د تا حقیقي نماینده جمعیت علماء اسلام اور ملک جمیل رسیږي انشاءالله العزیز. باقاعده قاری تاج صاحب اور اخوندزاده مولانا عصمت الله صاحب د ورونه ویر کو دا به دو قبر باندې غو کی، بیا به دعا وکړو، بیا به رخصتي